السلام علیکم عزتمن په پیښور اسلامي یونیورسيټي کې د جنکو غټ احتجاج چې دغه د احتجاج وضع اخر سکه دي شي جنکو په دغه احتجاج کې ویلي دي چې موږ سره خپل استادان ناروا کارونه کوي او بار راته همدغه وینا کیږي چې زمون کامل تراشي او موږ سره دغه شانتي غلط کار کوي موږ به تاسو په غټه درجه باندې پاس کو تاسو دا ویډیو ګورئ چې دوی په دغه احتجاج کې څه ویلي دي ټول حقیقت ښکاره کړی دی موږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دررسیږي او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو کو تر اوسه پورې زموږ همدا چینل د سره نوي سبسکرایب کړئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ د هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي پیښور د اسلامیه یونیورسيټي کې چې په هغه یونیورسيټي کې چې څومره جنکۍ دي نو ټول د استادانو خلاف احتجاج او جلوس ایستلی دی د استادانو په خلاف نارې وهلي بینرې په لاسونو کې اوچتې کړي دي ویلي دي په اسلامیه یونیورسيټي کې جنکو زده کوونکو سره استادان بار دغه شانتي د ناروا کارونو کوشش کوي اسلامیه کالج او د یونیورسيټي یوې جنۍ شیبه ویلي دي موږ هم انسانان یو هم حق لرو موږ به تر کومې پورې دا کارونه برداشت کوو استادان دي او بیا بار د خپلو شاګردانو سره د ناروا کارونو کوشش کوي مختلفو طریقو باندې د بریک میل کولو لارې ګوري بار بریک میل کوي دغه شیبه ویلي دي چې دا داسې هم نه ده چې یوازې جنکۍ بریک میل کیږي د سره خوا کې هلکان هم بریک میل کیږي هلکانو سره هم دغه شانتي هر قسمه زیاتی کیږي ځکه خو په دغه احتجاج کې هلکانو هم شرکت کړی دی د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده داسې د استادانو خلاف ته غیرته کاروایي وکړي دغه د جنکو وینا ده چې استادان همدا امتحان په ټیم کې همدا کوشش کوي او دا لالچ ورته ورکوي چې تا به یې زه په ښه نمبرو باندې پات او زما کمرې ته ځان ته راشه او ګپ شپ ولګ دغه شانتې غلط کار به راسره وکړي به زه ښه په اوچتو نمبرو باندې پات بیا ورته د نامونو ورکولو لالچ ورته ورکړي بیا وله داسې لالچ ورته دې چل باندې یې دوکه کوي بخان وایي چې دا ډېره د شرم خبره ده موږ په تاریخي بلډینګ کې داسې کارونه وسته بل یې زیاتېږي تر اوسه پورې د اسلامیه کالج انتظامي په دې هره باندې اسم نه دی ویلي نه یې په دې په باره کې څه سپیناوی په جواب کې ویلي دي چې حکومت هره ورځ دا کارونه زیاتېدلو باندې دی بیا چې حکومت په دې خړه باندې قدم اوچت کړي تعالی دې داسې استادان ژوندي په ځمکه کې ښخ خپلو شاګردانو سره همدغه شانتې غلط کارونه کوي د شاګرد مثال خو د خپل د بچي دی ځکه چې بچي ته هم خل کوي او دغه شانتې شاګردانو ته هم خرڅ ښیي او استاد مثال د پلار دی هغه دغه شانتې غلط کارونه کوي نو د نور نه خلکو نه خو به څوک ګیله خو به هم نه کوي الله تعالی دې داسې خلک ژوندي په ځمکه باندې ښخ کړي د دې خلکو په هره باندې ستاسو یې څه خیر دی په کمنټ کې شریکه کړئ نننۍ معلومات او د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي